او کنه زما نوم موسی دی. زه د ایم فل ارکیالوجي سټوډنټ یم پېښور یونیورسټي کې. دا اوس چې مونږ کوم میوزیم کې ولاړ یو دا په 1998 کې اسټابلیش شوی دی. زمونږ دا میوزیم چې دی د دې چې کوم آرټیفیکټس دي هولي سوري دا زمونږ د ډپارټمنټ کنټریبیوشن دی ایکسکیویشنز شوي دي د هغې نه ریکور شوي دي مونږ سره دا ټول آرټیفیکټس. بل زمونږ د میوزیم چې دی دا مونږ سره په کرونولوجیکل سیکوینس کې دی د پری هسټري نه شروع شوی دی. پری هسټري دی بیا پروټو هسټري دی بیا ګندارن ګیټوي دی بیا کاین ایج دی. او دا چې دی مونږ سټوډنټس دلته کې راځو ریسرچ پرپز دپاره. دلته کې اوس هم ډېر مټیریل داسې دی چې هغه باندې ریسرچ نه دی شوی او هغه فردر ریسرچ غواړي او څه باندې کوم چې ډسپلی دی نو دا میجورټي چې دی دا پبلش دی. بل مونږ سره فارن ډیلیګیشنز راځي دي ته ځکه چې دې ډپارټمنټ پیرنۍ کومه ډسکوري وه هغه سنګو کیو و هغه مونږ سره پری هسټاریک کیو دی په مردان کې کوم چې یو ډېر تاریخي کامیابي وه د دې ډپارټمنټ او پیرنۍ ډسکوري وه. ډیلیګیشنز راځي بل د ډفرنٹ کنټریز نه سټوډنټس راځي په هغې کې ریسرچرز راځي عام وزټرز راځي د ډفرنٹ فیلډ پروفیسرز راځي نو هغوی چې دی دا وزټ وکړي. بل دې کې چې کوم آرټیفیکټس پراته دي په دې کې یو تاریخ پروت دی. په میوزیم کې موږ سره دلته خروش دي چې کوم لینګویج دی د هغې هم آثار موجود دي داسې سټونز دلته موجود دي. دې نه علاوه بیډز دي د بودا چې کوم سکلپچرز دي هغه موجود دي دلته په میوزیم کې. او بل چې څومره ډپارټمنټ ایکسکیویشن کړی دی نو د هغې نه چې څومره نوادرات راوتي دي که هغه پاټري ده او که هغه سکلپچرز دي یا نور څه دي نو هغه ټول دلته میوزیم ته یې راوړي دي میوزیم کې موجود. او دې نه علاوه چې کوم زمونږ هسټري ده د ګنداره سیولایزیشن نو هغې باره کې هم دلته ډېر آرټیفیکټس موجود دي چې یاره څنګه د بودا لایف سټوري ده یا د بودا سره ریلیټډ چې څومره هم آرټیفیکټس هم دلته کې موجود دي میوزیم کې.